کې ما سره د فرحان شهید والد صاحب ولاړ دی د هغې سره څو خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کاکا څنګه دی؟ ظاهره خبره ده چې فخر به کې زلمی بچی دی په داسې موقع باندې بایللی دی چې یقینا چې سینه دې د فخر نه راویستلې ده، خو دا راته ووایه چې ملا دې ماته شوې ده. ما سره د یو مشر ولاړ دی په دغه موقع باندې په خپله باندې په دغه کیمپ کې موجود و. د دوی نه باقي تفصیل اورو. او جماعت کې فایرنګ شوی، جماعت نه بهر شوی. دا د چې حمله کوونکي په څو موټر سایکل باندې و ګاډي کې څه معلومات شته؟ دا دغه شو که نه تیاره وجې ماخوتن نا وخت لیټ ویټ نو سالار صاحب دا من هم ذکر هم وکړو. دغه یو شعر به ووایم چې سپین بیرغونه یې نیولي دي او امن غواړي، سپین بیرغونه یې نیولي دي او امن غواړي، پښتانه ټول جنګ تباهۍ ته بدې ردې وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخانې ما پښتانه هغه خلک دي چې د دوی یو رور په تکلیف کې وي، نه که د بل رور سر پکې ځي خو هغه غله د مصیبت په دغه ګړۍ کې لاس ورکوي. هسې خو حمزه بابا نه دی ویلي چې د پښتو فطرت مې دومره عجیبه دی، که اسلام نه و نو هم به مسلمان وم. په بونیر کې چې کله دغه افت او مصیبت راغلی نو د ټولې دنیا په شانته کې د پیربالا د باچا خان ټرست پښتنو هم په چوک کې کټ واچو، د هغوی لپاره یې چنده کوله. خو زما بدبختي دا ګوره چې زه د خپل پښتون رور دپاره د هغه د بربادۍ لپاره په سړک باندې 10 روپۍ غواړم، د بیا هم زما ژوند محفوظه نه دی. فرحان د شپږ کالو څه خوبونه به یې لیدل چې زلمی کېږم به د دې قام د بربادۍ دغه بوج به په خپلو اوږو باندې اخلم او د دې لیونو بېکوره او دردېدلو پښتنو خدمت به کومه. خو هغه ته دا پته نه وه چې فرحانه ګورې ته په دې کې سر خورې، د خاورو ډېرې به د باندې هغه څوک ودرئ چې هغه به معلوم هم نه وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کاکا څنګه دی؟ ظاهره خبره ده چې فخر به کې زلمی بچی دی په داسې موقع باندې بایللی دی چې یقینا چې سینه دې د فخر نه راویستلې ده، خو دا راته ووایه چې ملا دې ماته شوې ده. ډېره مهرباني ستاسو راغلی او مونږ تپوس را الله م خوشحاله آباد لره. بس دا خو لکه تاسو ته څنګه پته ده زوی مې وختي راپاڅېدو او ویې چې یاره څه کوې چې مونږ د خپلو کسانو سره مسلط سند کړی دی او کیمپ به لګوو. بل بیا به هم کیمپ له ځو؟ نه دا کیمپ ته به ځو ډومبۍ ورځې نه، ډومبۍ ورځې نه، اولې ورځې خبره کوئ؟ اوله ورځې. او چې موږ کیمپ ته ځو د بونیر ملکنډ دې دا سیلابونه چې کوم ځای کې راغلي دې دپاره چنده کوو. ما چې ښه کار دی خو لږ صبر وکړه، باران دی. وایي چې نه مونږ مخکې له تیارۍ چې وکړو که نه نو هغه وختي چې وتلی دی بیا ما چې بسه نو غونډه ورځ پکې تېره شوه، ماښام هم تېر شو، ماسخوتن ټیم کې زمونږ د کوڅې ور وډه دغه ټوله ورځ دغه پچۍ ګرځولې ده، د خلکو د پیسې غوښتي دي، څه شی غوښتي دي چې راکړي چې هغه د غریبانو امداد وشي که نه. نو بس ماسخوتن ما ته دروازه چا وډبه ویې راشه لکه د چوک ډزې وشوې او ستا زوی فرحان پکې زخمي دی، خپای خوږدمه ښه. هغه چې زه بسې ووتم به د کلي والا خدای آباد لري وړی و، بس هسپتال ته تللي وو. نو هسپتال ته چې پسې ورغلم وویل صبر وکړه الا برابر نه دی، اوس به راشي. اوس به هغه دغې پوسټ مارټم ته لېږلی و که نه. نو بس هلته چې خبر شو هغه وایي چې یاره فرحان خو شهید شوی دی که نه. نو بس د الله نه ډېر شکر ګزار یو. نامه او دغه خو یې ښه وګټله، مونږ خو تکلیف پکې مونږ لکه میلاو شو. خو دا داسې د مونږ د هغه نه سوال دی چې د مونږ ولې مرو داسې بې هغه نه بې ځایه ولې مرو چې خم کوو خپلو خونه راته بد جوړېږي. بد خو د خدای وس مه راکوي، نو دا خپل ښه چې کوو نو دا د هغې نه راته بد ولې جوړېږي. کاکا دا راته ووایه چې نور د څو بچي دي زلمي هلکان؟ زلمي هلکان د خدای الحمدلله 2 نور بچي مې هم شته، 2 او د فرحان زامن هم شته، د واده کړی و 2 بچي دي. د فرحان 2 بچي دي؟ 2 بچي دي، یو وړه لور ده هغه ته مو واده. وړه لور د څونه وخته؟ دا به تقریبا 2 میاشتې به وي. د 2 میاشتو به وي؟ 2 میاشتې. ټیک ده. ښه نو څنګه د باچا خان ټرست نه به لارې جدا کې که نه دا نور بچي کریم په دغه لار باندې درنه قرباني غواړي هغه به هم وربخې؟
نه ولا چې قرباني ته خو د پښتو د اسلام په نظریه کې چې ورته ګورو نور به هم مخکې کېږو نور به هم مخکې کېږو خو په د یو باندې بیا سړی لږه ګیله وشي چې دا ولې دا ګیله دې د چا نه ده ګیله خو تاسو د بخپله به د ګیله څوک چا نه کوي مشرانو نه کوي نه کم مشرانو نه د کم مشران د ریاست نه د ریاستي مشرانو نه ریاست مشرانو نه کور کلي والا خو ټول راسه ولاړ دي صحیح ګیله خو ریاست نه کوو چې دا زمونږ هغه ولې نه کېږي صحیح مونږ چې په خل یار روان یو ښه کار کوو امرو په بد نه خو خدای وساته هسې که نه صحیح ټیک ده نو داسې خدمت داسې کاروبار چې څوک دا خدمت چې څوک په نورو ملکونو کې هغه کوي هغه ته ایوارډ میلاویږي ټیک خبره او موږ ته د ایوارډ په ځای بیا خپلې ککړې مړی میلاویږي صحیح. مړی میلاویږي نو دغې لغوندې زور را کوي که نه ټول پښتانه به خدمت هم کوو بیا هم کوو بیا هم کوو ټیک ده ما سره د یو مشر ولاړ دی په دغه موقع باندې په خپله باندې په دغه کیمپ کې موجود و د دوی نه باقي تفصیل اورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاکا زمونږ د کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي بچا خان ټرست کې سره څه عہده ده نوم هم څه دی اوسېږئ چېرته زما خو حامد ګل نوم دی پیربالا چیرمین یم او زمونږ د جمعیت سره خپل دنډ تعلق دی خو زمونږ دا کوم پروګرام جوړ کړی نو دا د کلي د خیر ښېګړې یو تنظیم دی او د ټولو په مشترکه طور باندې د سیاست نه بالاتر ټول ملګري راغونډ شو چې د هغې دپاره د بنیر کوم مسلمانان وروڼه چې کوم د سیلاب زدګان دي هغې دپاره موږ چې کوم دی څه چانده وکړو هغې ته چې کوم دی څه چانده ورولېږو نو الحمدلله موږ چې کوم دی سهار وختي نه فرحان چې کوم دی موږ سره و باران شوی و اوبه وبه مصطفی کې ټینټ وینټ ولګولو هغه په خپل لاس باندې دا څومره بینر چې لګېدلي دي دا ټول یې هغه جوړې کړلې او ما موږ سره ولګولې او دې کې چې کوم دی سرجي بس بیا څومره ملګري شو مختلف د کلي څومره کسان چې هغې ټول راله او په اجتماعي طور باندې الحمدلله د سهار نه واله 9 بجو نه غالب ګمان دی چې تقریبا پونې 9 بجې پورې موږ خپل یو مشن جاري ساتلو چې موږ ټول دغه وشمارلو موږ غالبا 2 لک او 87 که 97 روپۍ چانده کړې وه او ښه سیف شول هغه او دې حالاتو کې چې کوم دی موږ اجتماعي دعا وکړه چې ملګرو وسله یې ټوله چې کوم دی چې خدای خیر ورکړي چې هر یو پکې چې کوم دی خپلې منډې څړې هلې ځلې پکې وکړي او دا دومره چانده راغونډه شوله په دې کې الحمدلله چې کوم دی کافي اسباب هم کمبلې بړستنې د کور د ضرورت سامانونه دغه هم راغونډ شوي نو ټول چې راغونډ شو موږ اجتماعي دعا وکړه افتتاحي چې یاره داسې وکړو چې اوس به د مانځه ټایم دی مانځه دغه به هم وکړو او بیا به انشاءالله زموږ دا 3 ورځې مشن چې موږ به 3 ورځې چانده کوو که خیري او بیا به کوم دی سبا ته به انشاءالله 9 بجې بیا راځو دوه وشو په دې حالاتو کې چې کوم دی جي بس موږ څه ملګري لا دلته ولاړ څه جومات اودس له لاړه او څه چې کوم دی کم ملګري چې د کوز کلي نو هغه کوز کلي ته را روان شو بس په دې کې زه لا دغه ځای کې ولاړم چې ما وکتو نو دلته نه چې کوم دی د شا د مخه ډزې وشولې چې ډزې وشو نو بیا ما د ډز څخه مخه ور واړو داسې نظم تقریبا یو 2 میټره کې 3 میټره فاصله وه ما سره وه چې ومکتو نو دې مخه چې کوم دی هغه د تماچې کوم هغه خولې نه کوم هغه دغه روزي که نه هغه لمبه غونته کې نو هغه ما خپلو سترګو سره ولیدله بلکل زما دا سوچ چې دا ډزې که سري په دې کې چې ومې کتل زمونږ یو 2 ملګري یو صدیق اکبر و یو اسماعیل به یو دې یو ملګري چې کوم د اوږه نیولې وه او یو دا ځای نیولی و او دوی د جومات سره موږ سره جومات جوخت و په چوک کې په جومات نه دی روان شو ما هم ورپسې ورمنډه کې چې ورمنډه مې دې نه ویني بیا دې فرش باندې چې کوم دی سرې وینې روان وي بیا ما زر موبایل روښ کړو ډبل 1 ډبل 2 مې چې کوم دغه کولو نو بد امرغه چې کوم دی زموږ نیټورک هم زموږ لږ داسې ګډوډ و هغې چې کوم دی میلو نه شو ښه وه بیا په ګروپ کې یو ملګري دغه وکړو میسیج وکړو نو هغې هغې ټول چې ملګري راله نو بیا ښه الحمدلله ملګري هم چې کوم دی هسپتال ته بوتلو نو فرحان بهي رانه چې کوم دی شهید شو او دا نور ملګري زخمیان دي اوس هم چې کوم دی زیر علاج دي راوستي هسپتال نه خو لکه اپریشن یې کول دي که نه او هغې لا هغه کې حمید ګل صاحب راته ووایي چې حمله تاسو وایئ چې د شپې شوې ده د ټایم څه ټایم درته یاد دی ټایم چې دا تقریبا 8:50 و 10 منټه چې کوم دی جمع ته پاتې او 10 منټه کم 9 بجې وي او جومات کې فایرنګ شوی جومات نه بهر شوی جومات نه بهر دا ورسک روډ نه دی ورسک سیټ ته دغه ځای چې کوم دی خلکو ډزې شروع کړي او بس دا مجمع ته نه چې کوم دا سپیاسان روډ باندې اخوا لاړه جومات طرف ته او به دوی واپس سیده لاړه ورسک روډ ته چې کوم کسانو ډزې وکړي دوی ورسک روډ باندې وتښتېدل دا د چې حمله کوونکي په څو موټر سایکل باندې و ګاډي کې څه معلومات شته دا دغه وشو که نه تیاره وجې ماسخوتن ناوخت لیټ ویټ نو نو دومره وه چې موټر سایکل کوم داسې غالبا چې موټر سایکل باندې سر واه ډېرو ملګرو لکه دا دغه راوکړه چې موټر سایکل وو ما خو دې خوا چې مخ راواړو چې هغه ډزې مې شغلې مې وکتې که نه او دا ملګري را په منډه شو بس د دې سره په منډه شوم بس دغه عمر پورې ما ته چې کوم دی علم وجې صحیح ده ټیک ده حمید ګل صاحب خوشحاله اوسئ د
صدر صاحب سره خبرې کوو د باچا خان ټرست ضلعي سالار دی د هغوی سره هم معلومات د هغوی نه ترلاسه کوو. صدر صاحب اول خو دا ووایئ چې زموږ د کتونکو سره ځان معرفي کوي، خپل نوم هم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکي یئ؟ زما عزیز غفار نوم دی او د دې ورسک روډ اوسېدونکی یم، د ضلعي سالار یم د خدای خدمتګار ارګنایزیشن. ټیک ها، سالار صاحب دا راته ووایئ چې د بدقسمتۍ نه دغه واقع مخې ته راله، د فرهان شهید تعلق هم د باچا خان ټرست سره و. زه خپله بونیر ته تللی یم، د باچا خان ټرست ملګري ما کتلي دي، چا له اوبه ورکوي، چا له کمبل رسوي او ډېر متحرک دي. د دې واقع نه پس هم حوصلې خو به ظاهره خبره ده ډاون شوي وي؟ نه جی بالکل هم نه. زمونږ په دې وطن کې یوازې نه رحماني او شیطاني قوتونه دا د ازل د شروع نه را روان دي او تر اخره پورې به دا وي. شکر دی زمونږ فرهان رور دا د رحماني قوتونو ملګری و، دا د شیطاني قوتونو ملګری نه و. د خپلو غم ځپلو، سیلاب ځپلو، اپریشن ځپلو ملګرو دپاره د مرستې راټولولې، د هغوی اواز پورته کو او زمونږ د وطن ګندګیر هغه راغلل او هغوی په دغه معاملو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی زمونږ پښتنو کې دا کار هم شته چې په ډیران هم رور وژني، نو دا مسلې مونږ کې شته. خو الحمدلله په پښتنو کې دا خلک هم شته لکه فرهان خان چې په خپلو په خدمتونو باندې ځان مړ کو. نو الحمدلله دا رحماني قوتونه دا به که خیري تر اخره پورې دا به زموږ جاري وي. مونږ په دې داسې واقعاتو باندې مونږ څوک د دې خبرونه وروسته کولی نشي. سالار صاحب تر څو به دا ځوانان وربخو، په کورونو کې به تر څو دا تورسرې پیغلې کونډې کېږي، دا ګلالي بچي د دوی عمرونه به 2.5 کاله وي، دا چې دا د پلار د نعمت نه محرومه شو چې رالوی شو، دوی به چاته د بابا بابا اوازونه کوي. په کور کې د یوې میاشتې ماشومه لور ده د فرهان، هغې خپل پلار وهم نه لیدو. څه بدبختي ده زمونږ، تر څو به دغه د بدبختۍ ښکار یو؟ ذمهوار هم څوک دي؟ ډېره افسوسناکې خبرې دي، زړه چاودونکی ماحول دی دلته چې او که خبرې ورته سوچ کې نو زړه پې چوي. که د فرهان ماشومانو ته سړی ګوري نو د خلکو زړونه ورانوي. دا څیزونه هم شته دی، خو الحمدلله کار مونږ نه دی پرېښی، مونږ به خپل کار جاري ساتو، مونږ خپل هغه دغه میشن انشاءالله دا به مونږ جاري ساتو. ټیک ده صدر صاحبو، الله دې زمونږ په د ټولو په حال باندې رحم وکړي. یقینا چې څو د دهشتګردۍ جنګونو وځپلو، اوږې مو د دغه جنازې په اوچتولو باندې ستړې شوې وې، لا دمه نه وې چې کله را باندې سیلاب راشي، کله را باندې اسماني بجلي را وغورځېږي، کله لا د دهشتګردۍ یو جنګ ختم نه وي چې بل جنګ را پیدا شي. او صاحبه بعضې وخت کې داسې ځای کې مړ شم چې قاتل مې معلوم هم نه وي او په کلونو راسه باندې معلوم نه شي. ګیله د چا نه وکړمه، هر سړي ته پته چې ګیله د چا نه پکار ده. زه به یو ورکوټې شان پیغام د ټولو پښتنو په نامه باندې داسې ورکم چې یا پښتنو هېڅوک هم نشته چې مونږ سم کړي، پخپله به سمیږو، پخپله به غلطې پرېږدو، پخپله به په ډیرانونو رونه نه وجنو، پخپله به په لالچونو باندې رونه نه وجنو. دا کار به د خپل کور نه پخپله شروع کوو. ریاست مونږ له دا کار نه کوي، بل چې حکومت مونږ له دا کار نه کوي، دا کارونه مونږ پخپله کوو. دا خپله معاشره دا مونږ پخپله بدرنګه کړې ده، دا د دې خپله معاشرې دا ښایسته رنګ دا به مونږ خلکو ته پخپله ښیو. او زه به دې ټول انسانیت له دا یو بل میسیج ورکم چې الحمدلله د ټولو نه ښه لاره دا د امن لاره ده، دا د باچا خانه لاره ده. دغه چې که په دغه لاره مونږ نیو راغلي، مونږ که په خپله ځان امن ته نی راوستې، مونږ امن ته څوک نه پرېږدي. ټیک ده سالار صاحب، د امن ذکر هم وکړو. دغه یو شعر به ووایم چې سپین بیرغونه یې نیولي دي او امن غواړي، سپین بیرغونه یې نیولي دي او امن غواړي، پښتانه ټول جنګ تباهۍ ته بدې ردې وایي. خوشحاله اوسئ، د لوی الله په امان.